بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ د AI یا artificial intelligence په باره کې یو څه معلومات ستاسو سره شریکو. AI یا artificial intelligence څه ته وایي؟ دا د انسان د ذهن نقل دی. انسان ذهن چې الله پاک څنګه پیدا کړی دی، ساینسدانانو د انسان پر ذهن باندې کار وکړي چې دا د انسان ذهن څه رقم کار کوي، څه رقم انپوټ او اوټپوټ چې ورته وایو موږ، څه رقم معلومات حاصلي او بیا څه رقم نتیجه ورکوي، د هغه نقل یې وکړي. نو داسې ټیکنالوژي یې تیاره کړله چې هغه ته آرټیفیشل انټیلیجنس وایي. آرټیفیشل انټیلیجنس یعنی مصنوعي ذهانت، جوړ سوی ذهن، یعنی د مخلوق پیدا شده ذهن ته وایي. د الله چې کوم ذهن انسان ته ورکړی دی، هغه ذهن نن راولاړ سلو د الله د هغه پیدایش شده ذهن نقل یې وکړي. نو یو داسې بهترینه شی تیار کړی دی چې هغه ته آرټیفیشل انټیلیجنس وایي، چې مشین دی یا کمپیوټر سیسټم دی، دا باقاعده لکه د انسان رقم سوچ وي او دا رقم شی زده کوي، حکم واوري، عمل ورباندې کوي او دا رقم فیصله کوي. قوت د فیصلې هم پکې موجود دی چې دوه فریقه واوري، د هغو په مابین کې د فیصله هم کولی سي. او دا رقم مشکل ترین مسائل چې کوم دي هغه په ډېر ښه انداز باندې حل کوي. او په علمي مقام کې زموږ د دین چې کوم مسایل دي د هغه تشریحات دي، که چیرې پر دې مصنوعي ذهانت باندې کار وکړل سي او د دې چیټ بوټ چې کوم دي هغه ټرین کړل سي، نو د قرآن و سنت او د فقه مسایل چې کوم دي هغه به ډېر موږ ته اسانه کړل سي. نو د علماو دپاره دا ضروري ده چې آرټیفیشل انټیلیجنس زده کړي او د مصنوعي ذهانت باندې سر خلاص کړي. او په کار دی چې داسې یو چیټ بوټ تیار کړل سي لکه چیټ جی پی ټي چې تیاره سوې ده. اوس په هغه کې خو جنرل معلومات دي، هغه لا اوس ابتدایي مراحلو کې اخته ده، دومره قدر هغه معلومات نه لري. د اسلامي معلومات چې هغه صرف جنرال معلومات دي، اودس دی، لمونځ دی، روزه ده، دا رقم عام معلومات ورسره موجود دي، لیکن چې هغه ګهره علم دی د اسلام هغه د دې سره اوس هم نه دی موجوده. ځکه د قرآن کریم بعض داسې آیتونه چې هغه ډېر مشهوره دي چې تیور کې هغه دی غلط تشریح تا ته. نو چیټ جی پی ټي چې کوم د هغه د اسلامي علوم دپاره چې ماهر نه وي هغه دی نه استعمالوي. بعض څوک یو عالم یې استعمالوي، هغه په پوهېږي چې په دا ځای کې دې غلطي کړې ده. په ډېر ځای کې ما تجربه کړې ده چې د قرآن آیتو کې غلطي کړې ده، صراحتا آیتونه غلط تا ته پېښي. احادیث چې کوم دي هغه د ځان شونکې دی مصنوعي ذهانت دی، داسې وبل لکه یو مجتهد. نو مجتهد خو په فقهي مسایل کې اجتهاد کې دا مصنوعي ذهانت دی، مشین دی. نو دی چې کوم دی هغه بیا عربي خپله سره یو ځای کړي او یو کلیه خپله سره دغه کړي، سره ولګي او تا ته یې پېچ کړي، ته چې دا رښتیا په کتاب کې موجود نه. نو ډېر دا رقم شیان دي چې هغه په کتاب کې بیا نه وي موجوده. نو ځکه نو دا چې دا تر اوسه دغه شی دا مشین دی نه چې دا بد شی دی، دی په دغه شي کې ټرین نه دی. دا ځکه نو چې دی په دغه فن کې د قرآن و سنت او د فقه په مسایلو کې دغه مشین ټرین کړل سي، نو بیا به دی تا ته صحیح جواب درکوي. نو په دې وجه باندې دغه آرټیفیشل انټیلیجنس دا ډېر ښه شی دی. په کار دی چې موږ دې خوا ته توجه وکړو، دا زده کړو، زموږ وخت به هم بچاو سي او زموږ پیسې به هم بچاو سي او زموږ سره د معلوماتو یو غټه ذخیره به راسي موږ لره. او پیچیده کارونه او مشکل کارونه او چې پر هغه باندې ډېر ټیم لګېږي، دا دی موږ ته په ډېر کم وخت کې او په ډېر لږ دغه کې چې کوم دی په کم پیسو باندې چې کوم دی هغه دی موږ ته حل کوي. او بل دا دی دا کار هم کوي دا مشین آرټیفیشل انټیلیجنس ته ډېر مقدار باندې ډیټا درته ورکړي، ډېر معلومات ورکړي چې دا ګرځنه څنګه ته دې خلاصه ماته راوباسي دا څه وایي. نو دی بالکل دغه صحیح خلاصه تاله راباسي او تا ته درښیي چې په دې کې دغه نکات دي. او دغه آرټیفیشل انټیلیجنس ما ورته دا فیصله هم کولی سي. په دې کې هغه علوم پراته دي، هغه قاعدې پرتې دي چې هغه پر بنیاد باندې دی د دوو کسانو په مابین کې دا فیصله کولی سي چې دا صحیح دي، دا غلط دي، دا شی صحیح دي، دا غلط دي. او دا رقم د تعلیم په میدان کې موږ دې څه ډېر کار اخیستی سو.
زما خو دا نظریه ده او دا رایه ده که چیرې دغه ټکنالوژي په دومره ترقي باندې روانه وه لکه د 2022 و 23 څخه بیا تر 25 پورې دومره ترقي کړې ده چې تر څو پورې ما دا استعمال کړې ده نو دا خو پیدا هی پیدا ده. نو دغه چې کوم ده دا د تعلیم په میدان کې کوچنیان چې کوم دي هغه موږ ټیوشن لاستو پیسې ورباندې خرڅو او ډېر دغه پیسې موږ پر دې باندې ورکوو، لیکن که چیرې دغه شی زموږ سره موجود کړل سي موږ په دې سر خلاص کړو دا یې زده کړو نو زموږ کوچنیان چې کوم دي هغه به د ډېرو هغه ګرانو سینټرانو او ډېر هغه پیسې چې موږ پر ورکولې د هغه سبب موږ بچاو سو. او بل دا د هر سوال جواب دا ریاضي و انګریزي و وینې فزیکس و کیمستري و بیولوژي و دا رقم مقالات دي دا هر شی چې کوم دی دا د دې څخه موږ زده کوی سو موږ ته مواد راکوي خو لیکن دا شی ورته زده کوي نو دا رقم نه دی چې بس ته ورته وایې دی داسې ته دا ګرشان درکوي خو د دې خپله طریقه ده د هر شي خپله طریقه ده. هغه طریقه چې تا یې زده کړله نو بیا به تا دا شی تا ته هغه معلومات درکوي. نو د صحت په میدان کې د تعلیم په میدان کې د کاروبار په میدان کې موږ دې څه مشورې اخیستی سو د صحت په باره کې مشورې ځینې اخیستی سو. نو دا رقم جنرل معلومات چې کوم دي هغه بالکل د ده سره اوس د هر فن متعلق موجود دي. نو بعضې چیټ بوټونه چې کوم دي هغه په یو خاص فن کې چې کوم دي هغه اوس هم خلکو ټرین کړي دي هغه خپل کار ځنه چا د کاروبار په باره کې چا د صحت په باره کې نو علماو لره پکار دی چې ارټیفیشل انټیلیجنس زده کړي د دین په باره کې دغه چیټ بوټ چې کوم دی هغه ټرین کړي نو بیا چې کوم دی هغه به د دې څخه د دین اسلام او د فقهي مسایل او زموږ په زندګي کې به ډېره اساني راسي. دا رقم په دې ارټیفیشل انټیلیجنس په ذریعه باندې چې کوم دی هغه موږ د مختلفو زبانو ترجمې هم کوی سو. ډېر کتابونه دي چې هغه زموږ سره موجود دي موږ په هغه په معنا نه پوهېږو فارسي ده وینې دا رقم انګریزي کتابونه په انګریزي کې نو سبا ډېر غټ ذخیره د علم پرته ده په اردو کې ډېر ذخیره د علم پرته ده. نو کوم کسان چې نه یې زده هغه دغه څه محروم دي یا لکه عام نور خلک چې هغه بیا انګریزي نه یې زده هغه هم د ډېرو شیانو څخه محروم وي. نو د دې په وجه باندې د دې ارټیفیشل انټیلیجنس په وجه باندې موږ چې کوم دي هغه هر کار کوی سو خو لیکن زده کول چې کوم دی هغه یې ضروري دي چې اول موږ دا شی زده کړو چې دا څه رقم موږ دا کار ځینې وخت دا رقم د دې په ذریعه باندې وایس ریکګنیشن چې اواز پہچان دا رقم چهره مخ پیژندل فیس ریکګنیشن چې ورته وایي دا کې دا شانګر نه موجود دي مخ هم د پیژني او اواز هم پیژني چې دا څوک دی دا څوک دی. دا رقم د سایبر سکیورټي دپاره یعنی هیکینګ یا فراډ چې کیږي یا آنلاین چې کومې خطرات وي د هغه نشاندهي او دفاع چې کوم دی هغه موږ په دې ذریعه باندې کوی چې دا شی زموږ زده سولو بیا موږ خپل د ځان حفاظت هم کوی زموږ اکاونټ هم څوک هیکوي نه او آنلاین چې کوم خطرات دي یا فراډونه څوک یې په دا طریقه باندې هغه ګرځه موږ بچاو سو. نو دا ما درته ویلې دغه ارټیفیشل انټیلیجنس دی د انساني ذهن نقل دی دا او یقیني طور چې سړی دغه ذهن ته وګوري د ارټیفیشل انټیلیجنس ته وګوري چې الله پاک دغه د انسان تخلیق شده ذهن دومره قوي دی نو د انسان د دماغ به څه حال خو انسان خپل دماغ نه استعمالوي. موږ عام طور خپل ټیمونه ګرده پالتو ضایع کوو چې کوم نوجوان طبقه د هغه ګرده په ګیمو باندې اخته ده په بازۍ باندې اخته ده په پالتو ډرامو په فلمانو په دا شیانو باندې اخته ده او خالي په ټیک ټاکو باندې واړه راواړه هغه وګوره په دا باندې اخته ده او دغه چې کوم دا نور چې کوم کسان دي هغه اکثره په ګپو په پالتو سیاستو په غیبتو په دا شیانو باندې چونې چې هغه داسې شیان چې هغه د ژوند د زندګي سره ډېر تعلق نه لري یو د بل غیبت کول په بل پسې بهتانونه تړل پلان دی وکړل په دا باندې یا په دغه بېمعنه زنده‌باد او مرده‌باد باندې دا کوم سیستم د جمهوریت رایج دی په دا کې زموږ ټیمونه ګرده ضایع دي. نو پکار دی چې دغه شی موږ زده کړو دا زموږ ژوند را برابروي زموږ ژوند را اسانه کوي. را روان دور روبوټیک دور دی هغه د ای آی دور دی د ارټیفیشل انټیلیجنس دور دی. نو پکار دی چې موږ ګرده د دغه فن سره د دې شي د حصول لپاره کوشش وکړو چې دا څه رقم زده کیږي او کومې اسانیانې راوړي زموږ په زندګي کې. نو ما چې څومره قدر کتل دا ډېر مفید شی دی